چې د مخ پټ کړی دی د شپې په تیاره کې چې څوک غلا کوي کنه اغلی هغه ځان نه ښکاره کوي که دکې نرتوبي دکې چې دی نو دکې ډېر غیرت او ډېر غټ صحافي ځان ته وایي د دې مخامخ شي بالکل په ډاګه دي ووایي او دا به معلوم شي او ډېره غټه مسله به ورته جوړېږي. خو دغه خلک چې د پی ټي آی خلاف دي واقعي دغه تورګل اډې ته دوله د لفافې څوک ورکوي لږ د دې تپوس کول پکار دي. په دې کې د عزت وایم چې نیب د انکوایري وکړي او دغه د انکوایري کې زمون خلاف دي دا تورګل نشي. زه د خپل پریس کلب هر یو سړی لکه څنګه چې نیاز صاحب وي زه په دې درې شیزونو په ما الزامات لګېدلي دي دا زه پیش کوم. داسې ده که نه څنګه ما وړاندې ویلو فیسبوک یا سوشل میډیا چې یو کس نامعلومه یې ځان پټ کړی نو هغه په دې کې ما تاسو نه خپل تعصب وباسي. اوس رالو تورګل ته نو زه خو لاول دلته صحافي هم نه یم کوي نو پکار ده چې د په ډاګه راشي دا په یو ایجنډا راغلی دی او ایجنډا یو مخصوص خلک چې دی هغه ټارګټ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو ته یو ځل بیا د خپل فیسبوک او یوټیوب پاڼې نه چې دی مخامخ یم. کتونکو نن چې کومه موضوع تاسو مخې ته مې راوړې ده او په هغې باندې بحث کوو نو په دې باندې مې نه غوښتل چې زه بحث وکړم خو د تورګل په نوم باندې تاسو ته پته ده چې یو آی ډي په سوشل میډیا فیسبوک باندې چې دا هغه چلیږي او د هغې نه د تواتر سره کم پوسټونه چې کېږي هغه خو اول چې دي پی ټي آی چې دا هغه ټارګټ کوي د هغې ممبران اسمبلي چې دي سابقه یا چې چیف منسټر دی د هغه خلاف دغه کوي. دغه کې نه پریوزم چې یاره دا جګړه چې د پی ټي آی او د پی ډي ایم تر منځ ده په دې کې نه پریوزم چې یاره تورګل پی ټي آی ولې ټارګټ کوي او د هغې نه بوی دا ولې راځي چې یاره دا د پی ډي ایم څه خلک دي د هغې څه پارټیانې دي د هغې څه کسان دي چې د دغې آی ډي په شا باندې چې دي هغه صرف پی ټي آی ټارګټ کوي. خو تورګل چې دی هغه څه ورځې وړاندې زموږ د سواد پریس کلب که معزز صحافیان چې دي د هغې په باره کې یو 3-4 پوسټونه کړي نو په هغې باندې غواړم چې یاره څه حقایق دي خلکو ته یې کېدو ځکه چې یاره زموږ په باره کې هم خلک چې دي عامه کوم دغه چې دي خلک چې دي هغه داسې دغه کوي تاثر د هغې نه خور شوی دی چې یاره آیا موږ هم نور موږ د څومره ډپارټمنټس چې دي که سیاسي دي که بیروکریټس دي که په دې ملک کې چې هر نمونه طبقه ده څوک چې غلط کار کوي موږ په هغې باندې تنقید کوو خو د تورګل له آیډۍ نه یو څو پوسټونه داسې شوي دي چې یاره د عوامو کې داسې یو تاثر ځي زموږ د پریس کلب سواد پریس کلب که معزز صحافیان چې دي چې آیا دا هم په خپله غلط دي نو دوی به د غلط نشاندهي څه وکړي او یا به دوی د غلط چې دي خلاف څه کاروی وکړي. نو هغې شیزونو باندې یو بحث کوو د هغې دپاره چې دی موږ د سواد پریس کلب کوم دغه چې دی جنرال سیکرټري نیاز احمد خان سره موږ رابطه کړې ده د هغه نه په دې اړه باندې د هغه ویو اخلو چې یاره دا جګړه که د پی ټي آی او پی ډي ایم نه د تورګل په شا باندې که پی ډي ایم نه او که نور داسې څه ویلی کېږي چې یاره څه صحافیان هم داسې دي چې د پی ټي آی خلاف دي که هغه دي خپله جګړه کوي په هغې کې زموږ هېڅ دغه نشته هر چاته د اظهار رای چې دی په هغې باندې بندیز نه دی پکار مثبت تنقید پکار دی خو په موږ باندې چې کوم دا تور لګولی کېږي مسلسل چې زموږ دا ملګري چې دي 3-4 پوسټونه چې کوم شوي دي د دې په باره کې دي چې دي موږ رای اخلو د سواد پریس کلب کوم جنرال سیکرټري چې دی نیاز احمد خان دغه سره موږ د ټلیفون په لیکه باندې رابطه کړې ده. نیاز صاحب دا راته وایي چې دغه آی ډي چې کومه چلیږي دغې د آی ډۍ نه چې دي که موږ وګورو متواتر چې دی هغه پی ټي آی چې ده هغه یا د هغې ممبران اسمبلي دغه کېږي خو اوس هغه پوسټونه موږ پسې هم کېږي موږ پسې داسې شیزونه تړلی کېږي چې هغه زموږ یو دغه حق دی چې هغه که فرض که موږ ته د میډیکل په شکل کې میلاویږي که هغه موږ ته د دغه په شکل کې میلاویږي د میډیا کالونۍ په شکل کې یا که سبسایډایز وړه موږ راوړو نو تاسو څه ګڼئ دغه کوم آی ډۍ نه چې زموږ خلاف دا کوم پوسټونه کېږي او موږ داسې بدنامولی کېږو یا زموږ باندې یو تور لګولی کېږي تاسو په دغې هکله څه وایئ؟ سلیم صاحب صبر لاول به زه دا ووایم چې یاره دا تورګل یا هر یو د فیسبوک آی ډي دا جوړېږي ولې او د هغې مقصد صحیح عام طور پر داسې ده چې میډیا که موږ وګورو دننه له 7 کاله وړاندې چې دی نو هغه په مخصوص لاسونو کې وه مین سټریم میډیا به ورته وي لوکل به ورته وي او بیا چې دی نو دغه رنګې باقاعده ادارې دي اوس هم شته هغه وخت کې هم وي او عام کس هغې ته اکسس یا هغې ته رسایي نه وه کله چې دغه فیسبوک او یوټیوب او دا راغله نو د عام کس ته یو ژبه ورکړی شوه او دا ضرورت هم او هغه معلومات خپاره شو. اوس د دغه سوشل میډیا نه چې دی نو دغه استعمال کنندګان چې دي هغه ته بیا بعضې وخت کې ذاتي پیدې الي
خپل دښمنیانې پکې وباسي خپل پردی او ښه پکې کوي بیا کله چې کم مین سټریم میډیا موږ وګورو نو د هغې نه خلک توقعات لري چې دوی به دا وکړي حالان کې عامو خلکو ته دا پته نشته چې صحافت بنیادي مقصد څه دی صحافي ذمهواریانې څنګه دي او دی په کومه دایره کې چې دی نه دی کار کولی شي بدبختي دا ده چې زموږ په نصاب کې هم دا نشته چې وټ از جرنالیزم صحافت څه شی دی او صحافي به څوک او د صحافت کار څه دی خو صحافي یو داسې شکل کې پیش کړی شوی چې بس دی یو بېتاجه بادشاه دی او د ده سره یو توره ده او په هغه توره باندې هر سړی وال غواړي داسې نه ده د صحافت خپل ضابطې دي خپل ضابطه اخلاق دی او دغه ضابطه اخلاق مطابق دی په ذمهوارۍ سره او په سورسز سره به دی انفارمیشن خلکو ته ورکوي ماس ته ورکوي نو دغه انفارمیشن چې دی د دې ذمهوار دی که دا غلط ورکوي دته سزا هم ورکولی شي او که دی چې دی نو د چا سره تعصب کوي دی پکې خپله کرکه ظاهروي نو هم دی چې دی نو د هغې باقاعده سزاور دی قانونا اوس رالو تورګل چې دی دا یو نامعلومه کس دی نو زه خو لاول دته صحافي هم نه یم کوي نو پکار ده چې دی په ډاګه راشي خپل مخامخ کې ځان د صحافي نه دی دا په یو ایجنډه راغلی دی او ایجنډه یو مخصوص خلک چې دی هغه ټارګټ کوي که د سره ثبوت یې پکار ده چې راښکاره کړي بیا د صحافیان ولې ټارګټ کوي نو بیبي چې خلک یو د تشویش او یا یعنې شکوک شبهات جوړوي په صحافیانو کې خپل هم ډلې پرې دي خوښ ناپسند پکې شته کیدای شي چې دغه تورګل د هغې نه پیدا دي چې د صحافیانو په خپلو کې په جنګ کې او دی په یو بل باندې شکوک وګوري پاتې شو چې د یو پوسټ ورکړی دی چې مایکونو والا صحافیانو چې دی نو پیسې واغستې په لکونو روپۍ واغستې د هغې یو قانون دی انفارمیشن ډپارټمنټ چې دی هر هغه غریب صحافي ته چې په کال کې په هغه باندې یا د هغه بچو باندې خرچو شي میډیکل هغه باقاعده بیلونه جوړ شي هغه بیلونه چې دی نو بیا باقاعده ام ایس هغه تصدیق کړي او د ام ایس نه بعد بیا هغه ډایرکټر انفارمیشن یا د پریس کلب مشر هغه تصدیق کړي او بیا چې دی نو هغه پیسې هغو ته ورکړی شي دا سالانه ورکولی کېږي او په ټوله صوبه کې ورکولی کېږي او باقاعده دا د صوبایي حکومت نه منظوري دي د کابینټ نه او د صوبایي اسمبلۍ نه منظوري دي بیا دغه رنګې صحافیانو ته وخت په وخت که چېرته څه څیزونه میلاویږي د هغې وجه دا ده چې صحافیان اجزانان چې دي خاص کر د اخباراتو کوم نمایندګان دي هغو ته تنخواه نه ورکولی کېږي که ورکولی کېږي ډېره نامې نه دي په هغې د هغې ګزاره نه کېږي بیا هغه ته ویلی کېږي چې یاره سبا مه راځه نو د هغه څه پنشن هېڅ هم نشته دی نو په دغه وجه باندې حکومت د هغوی دپاره څه پلاو او بهبود څه څیزونه جاري کړي یعنې ټولو صحافیانو ته یو پلاټ ورکوي چې یاره د ده بچي پای کې چې دی نو پاتې شي بیا دغه رنګې که سبسډایز وړو یو پټو ورکړی شوی دی نو هغه هم د دغه غریبانانو صحافیانو دي چې هغوی ته دوه روړۍ ورکړی شي چې په بازار کې هغه د خپل کار کې وزګار نه وي حالانکې په هر دوکان کې هغه میلاویږي هر سړی د هغه حق دی هغه رایټ دی نو هغه ته میلاو شي په دې کې څه نه چې هسې ورته ورکولی کېږي هغه پیسو باندې ورکولی کېږي اوس د دغې نه دغه تورګل دی او یا که چې دی نو ته وایې سپین ګل دی او یا خانګل دی هر څه دی دا دننه د هغه تعصب دی د صحافیانو سره میبي چې دا یو کریمینل کسي د ده خلاف صحافیانو سره داسې رپورټ جوړ کړی چې دته درد رسېدلی او دی هغه خپل تکلیف چې دی نو صحافیان په دې طریقه باندې وباسي او زه دا هم نه یم چې یاره صحافیان ټول پاک دي او یا چې دی نو پای کې به چې دی نو ټول چې دی نو بالکل کلیر دي په هغې به هم بلیک شیپ شي او په هغې کې به هم چې داسې کسان دي چې هغه به بلیک میلینګ کوي د چا نه په ناجایزه باندې پیدې دي د هغې مونږ چې دی نو باقاعده غندنه کوو او که داسې څوک کسي د هغې دپاره ادارې شته په هغې ادارو کې باقاعده هغه درخواست ورکولی شي ډیپټي کمشنر ته ورکولی شي عدالت ته تللی شي قانون شته وکیل شته هر صحافي چې خم خبر ورکوي د هغې ذمهوار بیا دلته کې د صحافیانو پریس کلب دی په پریس کلب مشر ته هم دغه درخواست ورکولی شي نیا صاحب دا راته ووایي چې یاره د دې اړې نه چې کوم پوسټونه کېږي د دې نه خو داسې معلومیږي نه په سوات کې خو نور هم دلته کې صحافیان شته چې د پریس کلب نه بهر دي صرف د سوات پریس کلب په صحافیانو پسې ولې دا کوم ډنډوره غږیږي دا کوم الزامات چې لګیږي آیا د سوات پریس کلب نه بهر کوم صحافیان چې دي هغې چې دي هغه موږ ګورو د هغې خلاف هېڅ قسمه داسې دغه نه کېږي که په ماضي کې موږ ګورو دغه صحافیان چې دي هغوی ډېر زیات مراعات اخیستي دي هغې د پریس کلب کوم دغه چې دي پلیټفارم چې دی هغې د خپل مقاصد دپاره استعمال کړی دی نو صرف په دې موقع باندې که موږ خپل ملګرو له سره راوړو او موږ ته تنقید دغه جوړېږو نو دا خو داسې نه ښکاري چې یاره صرف دا د سوات پریس کلب کوم اوس ذمهوار خلک چې دی په دې موقع کې د هغوی خلاف داسې یو ښه په ټیک ټاک طریقه باندې یو پلانینګ باندې یو دغه روان دی داسې ده که نه څنګه ما وړاندې ویلو د فیسبوک یا سوشل میډیا چې یو کس نامعلومه یې ځان یې پټ کړی نو هغه په دې کې ما تاسو نه خپل تعصب وباسي ما ته په صحافیانو کې چې دی هم لکه یو به ستا فیورټي یو به چې دی نو ستا نه یې خوښو
ځکه تاسو ته ویمه سلیمه ته هم جرنالیست یې، زه هم جرنالیست یم. کله چې موږ یو خبر ورکو او هغه د کم حکومت هم خلاف وي نو هغه وایي یاره دا انټي دی، د ده خلاف خبر ورکو. حالانکې صحافي د چا خلاف خبر نه ورکوي، هغه حقایق بیانوي. اوس که یو خبر چې دی نو د پاکستان تحریک انصاف خلاف وي نو هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي ته د هغو په نظر کې یو لفافه صحافي، د هغو په نظر کې چې دی نو یو کرپټ سړی، او بیا چې د هغې مخالف چې کوم دی یا پاکستان مسلم لیگ شو یا پیپل پارټي شو یا ان پي شو، د هغو په نسبت باندې ته ډېر کلیر او پاک سړی. خو که دغه خبر چې دی ته د ان پي خلاف ځي، یعنې د هغې څه دو نمبریانې تا بهر کړي یا د پاکستان مسلم لیگ خلاف کړي، نو ته د هغو په نسبت باندې بیا کرپټ او لفافه صحافي، او بیا چې د پاکستان پیپل پارټي یا د پاکستان تحریک انصاف په لحاظ باندې ته غازي صحافي ته دغه هم دغه خبره ده چې کم صحافیانو که هغه د پریس کلب خلاف دي هغې ته چې دی نو یا چاته ممبرشپ نه میلاویږي، هغه په دو نمبرۍ باندې کارت جوړ کړی دی، هغه چې دی یو کمیټي مسترد کړي دي، هغه د دې صحافیانو خلاف لګیا دي، هغه کاونټر کوي او یا د بدو کې چې دی نور اختلافات جوړوي. داسې په ماضي کې هم داسې شوي ده. مونږ چې دی نو په سوات پریس کلب کې الحمدلله دا دویم کال دی، مونږ ډېر په کلیر طریقه باندې په ډېر ښه طریقه باندې اسیس چلولی دی، د هر شي ریکارډ ساتو، که د صحافیانو په لایو بهبود روپۍ هم لګي د هغې هم باقاعده ریکارډ دی، که د هغې چې دی نو څه داسې څیزونه راغلي بعضې صحافیانو به داسې نیګیټیو خبر کړی مونږ ته راغلی دی، مونږ داسې نه کوو چې خپل ملګري بیا وشرمو یا چې دی نو هغه خلکو ته ښکاره کړو. د هغې باقاعده چې دی نو اداره هم دغه نه تپوس کوي او بیا دلته مشران دې هم تپوس کوي. نو کوم ذمهوار کس چې یعنې سلیمه تر که په ډاګه باندې خپل خبر ورکوي، د هغې خپل خبر ذمهوار دی، هغه چې دی نو هغه عدالت ته هم ذمهوار دی، هغه انتظامیې ته هم ذمهوار دی، حکومت ته هم ذمهوار دی، ضابطه اخلاق ته هم ذمهوار دی، خپلې محلې ته هم ذمهوار دی. اوس یو کس نامعلومه دی نو د دغه د نامعلومه نه شروع شو که نه، زه بار بار ویمه چې د مخ پټ کړی دی، د شپې په تیاره کې چې څوک غلا کوي که نه اغلي هغه ځان نه ښکاره کوي، که دکې نرتوب وي، دکې چې دی نو دکې ډېر غیرت وي او دی ډېر غټ صحافي ځان ته وایي، د دې مخامخ شي بالکل په ډاګه دې ووایي زه به یې ملګری یم ته به یې ملګری او موږ به بالکل ملاتړ کوو، د دې به ثبوت سره راولي چې را په زلکي مو غلا کړې ده، هغه غلا کې به ورسره زه چې دی نو زه ملاتړ ورسره کوم او د ده په سره به زه هم ورځم، زه په خپل میډیم باندې هم چلوم، خو ده سره ثبوت نشته دی او دی په تعصب باندې په یو ایجنډه باندې روان دی چې را روان الیکشن را روان دی چې زه دی ډیګریډ کړم او دی اپګریډ کړم. دا چې دی دا صحافي کار نه دی، دا باقاعده په ایجنډه باندې را روان دی او دی که دی وایي چې نور صحافیانو پیسې اخیستې دي یا دا دي دی ثبوت راوړي، که نیاز پیسې اخیستې دي د چا نه یې هم اخیستې دي، څوک یې بلیک میل کړی، زه بالکل ځان احتساب ته تام ستا دپاره هم یم او د شیرین زاده دپاره هم د ټولو ملګرو دپاره یم، دی دې ثبوت راوړي. مونږ به چې هم په دغه کټهرۍ کې ولاړ یو الحمدلله مونږ په ښه ادارو کې کار کوو، مونږ له ښه ټیک ټاک پیسې راکوي او مونږ د چا نه تمه نه کوو، مونږ خدمت خلق کوو، ما هم ټول ذاتي طور پر پېژني، تا هم پېژني، بل هم پېژني او که نور دي هغه هم پېژني، څوک چې کوم غلط کارونه کوي ټوله دنیا یې پېژني، زه چا نومونه نه علمه. او ستا خبره صحیح ده چې یو مخصوص طبقه ټارګټ کېږي نو په دې صحافیانو کې بدنیتي پیدا کوي، په دې صحافیانو کې نفاق پیدا کوي. او زه بیا وایم چې که دغه تورګل ښکاره شو، خدای مکه مونږ خو الحمدلله مونږ چې دی صحافت کوو، مونږ ته دمکیانې میلاو شوي، طالبانو هم نیولي یو، خلکو هم نیولي یو، خلکو راپسې هم چې دی نو د خپل ذاتي مجرم کوم چې د منشیات فروش دي، کوم چې دی هغه په پیسو باندې چې ویشتل کوي تاسو ته مخروران وای، هغه هم چې د موږ له دمکیانې راکړي دي، د افغانستان نه موږ هم ټلیفونونه راغلي دي، خو موږ جوکاو شوي نه یو، الحمدلله موږ د سوات نه دی پرېښودی او موږ هغه خلکو ته ولاړ یو. اوس ورته هم یم خو دی پټ دی، دی دې راښکاره شي، دی جګړه جوړوي، چې جګړه جوړوي نو بیا به دغې ته ټینګېږي، بیا به چې دی د نتایج به هم چې دی هغې ته. او زه بار بار دا وایم چې په انفارمیشن ټیکنالوجي کې په فیسبوک کې څوک هم نشي پټېدی، که دی د انګلینډ نه چلی، که دی د امریکې نه چلی، که دی د اسټرالیا نه چلی، که دی د افغانستان نه چلی او که دی د سعودي عرب نه چلی، د آی ډي بالکل پته لګي، آی پی بالکل پته لګي او د لوکیشن معلومیږي او دا به معلوم شي او ډېره غټه مسله به ورته جوړیږي. نیاز صاحب ستاسو د قیمتي وخت راکولو ډېره زیاته مننه. کتونکو تاسو د سوات پریس کلب جنرال سیکرټري چې دی د هغه کوم موقف چې تاسو واورېدو په دې اړه باندې چې یاره د تورګل له اړې زه بار بار دا خبره کوم چې یاره په دې سره زموږ هېڅ څه دغه نشته، څوک د چا خلاف څه وایي، څوک څه دغه کوي، خو بهرحال یو څو خبرې زما ذهن کې هم دي چې تورګل نه زه تپوس وکړم چې یاره تورګل چې دی هغه په آی ډي باندې وایي چې یاره حساب به غواړو احتساب به کوو. نو زه د تورګل نه دا تپوس کول غواړم چې احتساب به صرف د پی ټي آی د 10 کاله کوم چې ایم ان ایز ایم پی ایس پاتې شوي دي دا د دې نه ته ولې غواړي؟ یوازې 2004 نه واخله ایم ایم ای په حکومت کې راغلې ده، د هغې سابقه ممبران اسمبلي، منسټران او د هغې ایم ان ایز. 2008 کې این پی په حکومت کې راغلې، د هغې سابقه منسټران، د هغې چې دي ایم ان ایز ایم پی ایس، د هغې نه والا
2008 نه واخله د 2013 نه واخله 18 او د 18 نه واخله 22 پورې صرف او صرف د پی ټی آی د کارګونانو نه احتساب ولې غوښتی کېږي؟ دې نه ظاهره دا شوه چې یاره پی ټی آی چې ده هغه په خصوصي توګه باندې هغه چې دی ټارګېټ کېږي. هغه صحافیان هم نه ټارګېټ کېږي کوم چې د پریس کلب په ماضي کې دلته کې واکدارانو هغې براعت اخیستي دي. زه دلته کې یو سوال بل پورته کوم د تورګل نه چې آیا 2004 کې چې د ایم ایم ای په حکومت کې کم خلک په سکوټرو باندې ګرځېدل هغې نن په کم پوزیشن کې دي؟ د چا چې په هغه وخت کې کم ایم پی ایس منسټران چې وو د هغوی اوس هم وګورئ چې د هغې پرنټمینان څوک وو، په هغې کې صحافیان هم شته، په هغې کې مختلف خلک چې دي هغه دلته کې مخور او دغه خلک چې دي دلته موجود دي. هغې د هغې د پرنټمینانو کردار ادا کوو د هغوی څه احتساب ولې نه کېږي؟ که چېرې د پی ټي آی د فضل حکیم احتساب خو کې چې قصاب و او د هغه هېڅ هم نه و، خو دلته کې موږ په سکوټرو باندې تلل کسان او د چا سره چې خپل د دغه پیسې هم نه بنوي اکثر د ګاډو یا د رکشو هغې احتساب چې دی هغه ولې نه غوښتی کېږي؟ دې نه معلومه دا شوه په دې ځای کې چې یار دا صرف او صرف پی ډي ایم پلس چې څه صحافیان دي او که هر څوک دی تورګل هغه صرف او صرف پی ټي آی ټارګېټ کوي. دویمه خبره دا ده چې یاره کومه د تورګل آی ډي چې ده دا خو بالکل د دې نه وي چې یاره دا به پټه پاتې کېږي، دا به نه وي چې یاره د دې به معلومات نه کېږي. ان قریب به د دې چې دي هغه معلومات هم کېږي او معلومات زه تاسو ته ځای نه ښیم، خو چې دا د کوم ځای نه په کوم تاریخ کریټ شوې ده هغه ځای هم چې دی معلوم شوی دی. د دې نه علاوه دا د کوم ځای نه اپریټ کېږي او څوک یې اپریټ کوي. د پاکستان نه بهر اپریټ کېږي، هغه ملک به راته هم انشاءالله ډېر زر ښایو. خو موږ په دې کې نه پرېوځو چې یاره دا څوک اپریټ کوي او څوک یې دغه کوي. خو د تورګل له احتساب موږ دا خبره کوو چې یاره صرف او صرف نښه چې ده هغه پی ټي آی ولې ده. دې نه علاوه موږ دا خبره کوو چې یاره که موږ صحافیانو د میډیکل په شکل کې د میډیا کالونۍ په شکل کې څنګه چې نیاز صاحب وي او د ارزان وړو کوم چې سرکاري وړه دي د هغې په شکل کې که موږ خپل صحافیانو له سهولت ورکوو، اول لازم میډیا کالونۍ له دا صرف او صرف په سوات کې چېرته نه ورکړل کېږي. دا خیبر پښتونخوا چې مختلف ضلعې دي او پاکستان په ټول پریس لبو کې څومره چې غټ غټ سرکاري پریس لبې دي او دغه دي په هغې کې ورکولی کېږي. بله موږ ته وایي چې یاره سرکاري وړه چې دي سرکاري دلالان. موږ ته د یو سړی وښایي چې یاره موږ سرکاري دلالتوب په کم وخت کې کړی دی. که خپل کارکون له سهولیات راوړو، هغوی له فایده ورکوو، او که په دې باندې یو سړی ماته وایي چې یاره تصویر لګوي د وړو او وایي چې یاره دا سرکاري دلالان دی دوی ته د عوامو چې دی دغه میلاویږي حق والی کېږي. وروره دا خو ما له په 1400 روپۍ باندې ښه قیمتن ورکړي دي او خپل صحافیانو له مې دلته کې دغه جوړ کړی دی چې یاره هغوی له سهولت جوړ کړی دی او فایده ول راوړمه. لکه په دې ماته یو سړی وایي نو په کار دا ده چې یاره د سوات ولس د دغې تورګل نه دا تپوس کړي چې یاره دې ځای کې خو ته هم غلط تورګل دا خبره کوي چې یاره زما کم چې دي شیزونه غلط دي. تورګله بالکل ستا دا هر څه ټیک دي، ته چې دا کم خبره کوې دا به زه ستا سره ومنم. ثبوت کم دی، ثبوت کوي نو دلته کې په دې ملک کې ادارې دي، انټي کرپشن دی، اف آی ای دی، په دې کې چې دي نیب دی، هغه ثبوت راواخله او هغه خلکو له ورکړه. په سوشل میډیا باندې دا نشته چې ته راځه د نن دی ووایه. ښه تورګل صاحب دا هم زه ستا نه تپوس کوم چې یاره په دې ځای کې چې دي دا کوم چې په ماضي کې ما تاسو ته 2004 نه واخله 2018 پورې 2013 پورې کوم دلته کې منسټر ډېر اخوا بنځو 98 له 97 له 81 له نور له پاکستان هغه تاریخ له بنځو د نږدې ورځو کې د 2004 چې کوم دا اوس د لړۍ روانه ده په دې کې د 4 نه واخله تر د 8 پورې دا کوم خلک چې دي او د 13 پورې دا راته ووایه چې آیا دغې خلکو خپل رشتهداران نه دي برتي کړي؟ دغې خلکو خپلوان نه دي دغه کړي فیسلیټ کړي؟ یوازې پی ټي آی چې دی هغه لکه خپل ته پلاني ځای کې پلانې برتي کړی دی، پلاني ځای کې پلانې برتي کړی. ستا که دومره تورمار یې ته دومره دغه نو د دغې خلکو باندې هم تنقید وکړه، خو ته په دغې خلکو ځکه نه کوې چې ته صرف او صرف د پی ټي آی خلاف یې. په ما خو تنقید کوې چې یاره صحافیان د سوات غلي دي. د سوات صحافیان په کوم ځای کې غلي دي؟
موږ په کوم ځای کې د چا چې سره ظلم شوی دی د چا سره خو په دې باندې هم نه یم چېرې ته به یو ناره تورګل به کوي د احتساب په نوم باندې او صرف هغه پی ټي آی نشانه کوي او زه به ستا ملګرتیا کوم. نه، احتساب کې د 2004 نه راواخله د 2022 پورې چې څومره هم راغلي دي که هغه 10 کاله د پی ټي آی دي نو 5 کاله پی ان پی او 5 کاله ایم ایم ای هغه به راسره مخکې تګ دي چې په دغه ټینیور کې هغه چې دي څونه خلک چې دي هغه دغه شوي دي. د هر چا ته په ډاګه را د چا نومونه نه اخلو په دې کې نیاز صاحب چې څنګه ووایي چې یاره د سوات پر اسلب مراد کم صحافیانو اخیستي دي او هغه نن سبا په کم ځایونو کې دي د هغوی رشته داران په کم ځایونو کې دي. د هغې نه علاوه د دغې کم دغه چې دي دا احتساب دا ناره چې ویلی کېږي او لاندې پې کمنټ راځي بېګا څه پوسټونه شوي دي په مختلف سوشل میډیا باندې پیسې اخیستې دي لفافې اخیستې دي. د دغې کسان نه هم تپوس کوي کوم چې دغه صحافیان چې دا د تورګل آی ډي سپورټ کوي او هر وخت ورته وا کوي دا تپوس تیم کول غواړي که نه چې یاره دې د چا نه لفافه اخیستې چې د پی ټي آی خلاف د دومره منظم د تورګل او د دې پی ډي ایم د دې خلکو دومره لکه دغه دی او صرف پی ټي آی ټارګټ کېږي دغه لفافه د چا نه اخیستې ده. ما خو ټیک د پی ټي آی نه اخیستې ده چې ټیک شو ماله وړه راکوي او ماله میډیکل راکوي او ماله میډیا کالوني راکوي د رشوت په توګه خو که دا مال راکوي نو دغه پېښور کې هم ورکړي دي په پرسلب کې دا خو په مردان کې هم ورکړي دي دا خو په بل ځای کې هم ورکړي دي خو که په سوات کې صرف تورګل او پی ډي ایم دغه صحافیان چې دي دغه ورته وا کوي دې مطلب دا دی زما خو ما ته خپل کله کتاب کې خو چې دا مال یوازې نه راکوي دا ټولو له ورکوي سبسډای اډۍ باندې زه پیسې ورکوم مال هسې نه میلاویږي خو دغه خلک چې د پی ټي آی خلاف دي وا کوي دغه تورګل اډۍ ته دوله دا لفافې څوک ورکوي لږ د دې تپوس کول پکار دي. دې نه علاوه سید الرحمن له راځو سید الرحمن زموږ د سوات پرس کلب چې دی هغه دغه دی سابقه پریزیډنټ دی. سید الرحمن په خپل اوس په 70 ګریډ کې لګېدلی دی نور وروڼه به یې د پی ټي آی په ګورمنټ کې لګېدلي دغه شانتې د هغه یو ورور چې دی په هغه الزام لګي چې هغه په بورډ کې دی په بورډ کې هغه وایي چې یاره زما رشته دار هم نشته. یو ورور چې لګېدلی دی په زکات کې هغه په 1998 کې په قول د هغه چې دی دا لګېدلی دی خو دا هر څه د امن چې دا ټول پی ټي آی کړي دي د فضل حکیم هم غلطه کړې ده محیب الله هم غلطه کړې دي محمود خان هم غلطه کړې عبدالله خان څومره چې احمد خان د پی ټي آی ټولو غلطه کړې دي. تاسو نه یو تپوس کوم تورګل او د هغه چې کوم سپورټران دي کوم چې ورته وا کوي کم کسان چې اخیستې شوي دي دا بالکل تاسو دعوه کوئ چې دا په غیر میرټ اخیستې شوي دي ثبوتونه وکړئ او د هغې نه علاوه کورټ ته پې لاړ شئ که نه یې به وایي خلاف انکوایري نه کوي که انټي کرپشن یې نه کوي اف آی ای نه کوي کورټ ته خو پې تللی شوئ که نه. سید الرحمن دی په غلطه شوی دی لاړ شه کورټ ته کورټ کې خپل کیس او فیصله چې دا ریټ چې دی هغه داخل کړي د هغه خلاف د هغه د فیملی خلاف داخل کړي دغه شانتې د دې ټولو ایم پی ایس او د ټولو ایم این ایس چې دي د دوی خلاف د چیف منسټر محمود خان خلاف د هغه د ورور احمد خان خلاف هم ریټ داخل کړي چېرې دوی دونه نوکرۍ ورکړي دي زه به دا نه یم چېرې هغو به نه یې ورکړي خو که چېرې په غلطه یې ورکړي میرټ یې نه یې فالو کړی او هغوی دغه کړي نو کورټ ته پې لاړ شي که نه. نن خو سبا حکومت خو هم د پی ډي ایم دی په صوبه کې که په د ایګران حکومت په شکل کې هم پی ډي ایم ناست دی په وپاق کې هم پی ډي ایم ناست دی په پنجاب کې هم پی ډي ایم ناست دی نیب د هغوی انډر دی انټي کرپشن د هغوی انډر دی اف آی ای د هغوی انډر دی. په کار خو دا ده چې دغه خلک اوس لاړ شي او دغه څومره چې دوی برتیانې کړي دي نیب دا ټول چې دي که نه سره د سید الرحمن سسپینډ کړي او دا چا چې پکې دې کې کړي چې هغه الټه ځوړن کړي خو نه دغه له منځه ځي صرف پی ټي آی به د راتلونکي الیکشن دپاره چې دي ته به صرف دا یو دغه کې چې هغه ټارګېټ کړي او د پی ډي ایم او د تورګل دغه یو دغه دی او هغه چې دي هم پی ټي آی په دغه شکل کې چې دی دغه کوي. ملګرو یو ځل بیا وایم د خپلو خلکو ته زړه مې نه غوښته چې په دې پروګرام وکړم خو چونکې ما دا جګړه د پی ټي آی او د پی ډي ایم موږ پکې هېڅ غم غرض نه لرو خو اوس چې ما ته وایي چې یاره سبسډایز اډه ده او سرکاري دلالان نو سرکاري دلالان هم خلک پېژني موږ هم خلک پېژني نو نه سرکاري دلالان یو نه چاته د دې خبرې وضاحت کوو خو نه عام خلک د دې نه چې دي هغه خبر نه دي چې یاره او واقعي کېدای شي موږ د خلکو او د عوامو د میډیکل بیلونو په شکل کې یا د میډیا کالونۍ په شکل کې یا د سبسایډایز اټې په شکل کې موږ د عوام حق کړو نه په دې کې دې عزت وایم چې نیب دې انکوایري وکړي
او دغه انکوایري کوي زمون خلاف دي دا تورګل نشي او دا د انټي کرپشن تر خودل ته کیږي کنه نه به دغه په اسلام آباد او پاغزي کې وي پوښتې پیښور کې وي دوی د زمون د ځان نور خو څوک نشته دا نور پی ټی آی خپل جوړي زه د خپل پریس کلب هر یو سړی لکه څنګه چې نیاز صاحب وي زه په دې درې شیزونو په مایل الزامات لګېدلي دي دا زه پیش کوم کتونکو دا د دې وخت یو ضروري پروګرام دی چې ضروري مې ګڼله چې ستاسو مخې ته کېدم او په دې باندې ستاسو سره بحث وکړم انصاف په تاسو دی کمنټس هم تاسو کوئ هر څه چې کوئ خو منګه هم خلکو ته معلوم یو دا خلک هم خلکو ته معلوم دي چې د تورګل په شا باندې څوک دي او دا څوک سپورټ کوي